औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व यौमा युहशरु आदाउल्लाहि इलन नारि फहुम युहज़ऊन। दे आयत करीमा की तख़वीफ़ उखरवी बयान दपारा द दुश्मनानु द अल्लाह और यकीनन दुश्मनानु द अल्लाह के मुशरिकीन काफिर दा ठुल राल खुलासा द आयतुनु दादा चिकल दा दुश्मनान द अल्लाह रापोर तकड़ेशी जहन्नम तरफ था तो दुई ब सफ प सफ कड़ेशी और यकीनन द दुई दा गगुना स्तरगे सरमने दा प दुई बांधे गवाही कही दुई त गुस्सई चिता सोवली रा से उकड़ा ना हुई बोर तो हुई चिमंगा आगा जात गोया कड़ी ची कम हारी और शिला गोयाई वर कड़े हुआ मंगा आगा जात गोया को नो बजदी की दी तरफ ते इशारा कई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व यौमा पागा रज़बांदी युहशरु चिपुरता बांकड़ेशी आदाउल्लाहि दुश्मनान द अल्लाह इलन्नारी ओरता फहुम युज़ऊन पस दुईबा सफ पसफ कड़ेशी हत्ता तरदी पूरी इदा मा जाऊहा कला चिराशी देता शहीदा अलैहिम गवाही बा उकी पदुई बांधे समउहुम व गुना ददुईहा व अबसारुहुम औस्तरगी ददुई व जुलूदुहुम औसरमन ददुईहा बिमा कानू यामलूना बिमा पागा बांधे कानू यामलूना चिदुई बाकूला और दादा से गवाही दा लका सूरत नूर किताबेलवा दादा से गवाही दा लका सूरत यासीन की चिताबेलवा कता त यादी कना सूरत नूर दी के यरकय नु चलो यासीन खोस निजदे गने तेरश दादा से गवाही दा वक़ालू उबवी अगसर मन अखपलोता लिमा शाहिद तुम अलैना वली गवाही उकड़ातासो अलैना पमंग बांधे कालू उबवी वर्ता गोया मंगा अल्लाह आगा जाता चे गोया करे दे हरियौशे चे गोया करे दे हरियौशे और ब्या बोलते हुई वह हुआ औदा अल्लाह पैदा करी तासो अव्वल मर्रा अव्वल जल व इलैहि तुरजाऊन और दे अल्लाह तबा वापस क्रेशई दे अल्लाह तबा वापस क्रेश और दुई तब वेनाओ की गोरा स्तासु से ख्यालो चियरा मंगा दा अल्लाह न पढ़शु नो बस दा गगुना दा लासुना दा सरमन दुई ब जमंगा एक खिलाफ गवाही न कई नो जकाई जे वही वमा कुंतुम औ नवैतासो पटउन की दाखपल अमल यशादा यानी मिन यशादा दे वजेना चे गवाही बा उनकी पतासो बांधे समउकुम वगुन आस्तांसे वला अबसारुकुम औ नस्तरग इंस्तांसो वला जुलूदुकुम औ न सरमन आस्तांसो वलाकिन लेकिन गुमान कहतासो अन्नल्लाह यकीनन अल्लाह करीम ला यालमो न पुगी कसीरम पडेरो आगौ बांधे तामलून चितासो कवई
ستاسو دا عقیده وا چې الله په کلیاتو خبردار دی او جزئیاتو باندې الله ته علم نشته. او یقینا دغه نظریه د فلسفه هم ده چې هغوی الله ته علم په کلیاتو شته خو په جزئیاتو نشته. وای لاړې په دې آیات سره چرته لاړې بیا د علماو نه تپوس کوه چې چرته لاړې. ستاسو دا عقیده وه چې یاره الله ته په جزئیاتو باندې علم نشته دی. بیا وی وذالکم او دغه ګمان ستاسو هغه ظننتم چې تاسو ګمان کوئ بربکم پر رب خپل خلق کړی تاسو هلاک کړی تاسو تباہ کړی تاسو فاصبحتم پس وګرځئ تاسو من الخاسرین د تاوانیانو نه فإن یصبروا پس کدوی صبر وکي فالنار پس اور زید دوی دی کدوی صبر کوي او کنه کی غور زید دوی دی ښا یا ساته. او بیا سوئی وإن یستعتبوا گنی معنی دی خوا یو معنی صدا او کدوی زان ملامت گنی فماهم پس نبعی دوی د ملامتیا منظور شونا. یو دا معنی. دویم معنی وَإِن يَسْتَعْتِبُوا او کدوی غواړي واپسی دنیا تا فماهم پس نبعی دوی واپس کړي شوی واپس کړي شونا. کدوی دا غواړي کنه چې موږ دنیا ته واپس لاړې نو یا ساته واپسی بیا نشته دی. خوزیمه بہترین معنی دادا وَإِن يَسْتَعْتِبُوا او کدوی طلب پخلا کول دا اللہ کئی فماهم پس نبعی دوی اللہ لا پخلا کون کی معنی یعنی رضا کون کی. صحیح دا جی. دیجے پورے یوا حصہ وا ایوسو اے د دې ځاینا تر 43 پورې دویم باب شروع کو او په دې کې شپږ امور ذکر کړي. اول د دویمې شبهې جواب الکم ستا د خبرو سره خو موږ څه ګډوډ خوبونه یو څه چلې شپې لاله په خوب کې باباګان راځي او دا غټې غټې چوغې اچولي او دا غټ غټ ډانګونه ورسري وي ته څه وایې چې موږ څه نشو کولی دا کټ د باندې واړوم الک وای دا بابا نه دی ویا د خوب نه خو اسی یو مسلمان پاسول مناسب نه دی چې کله د آرام ټیمی نو بیا بابا کټاړي نو دا څنګه بابا دی وا دا کم بابا دی وای دا د غزوړ آشنا بابا دی ویا دا د غزوړ آشنا دی چې په ځوانۍ کې راته نور څه کول اوس چې راځي عقیده یې خرابوي دا د غزوړ یار راغلی دی وای ته پې پوهېږې نه وایه نو دا جواب ورکي نو ځکه ایزه وي او پاخه لګولې دي منګه په دوی باندې ملګری بد فزینو پس خایسته کړی دي دوی ته ما آغا بین ایدیهم چې مخکې د دوی نه دي وما خلفهم او آغا چې رستو د دوی نه دي ما آغا بین ایدیهم چې مخکې د دوی نه دي مخکې د دوی نه څه دي دنیا یې ورته ښایسته کړه وما خلفهم او هغه چې رستو د دوی نه دي دا څه دي آخرت نه ول زړه مور کو مره پرېږي دا څوک راغلی د آخرت نه کم یو د قبر نه راغلی دی اچھا ویلی دي دا ټولې دا خبرې صحیح ده جی یو توجیه دادا دویمه توجیه دادا ما بین ایدیهم آغا چې مخکې د دوی نه دي څه مقصد یعنی آغا چې اوس لګیا دی کوي دا ورته هم ښایسته کړي دي وما خلفهم آغا چې رستو به کوي هغه ورته هم ښایسته کړي دي صحیح ده جی وحق علیهم القول
او اولگی دا پدوی باندی وینا دا عذاب فی امامین سرد آغا امتنونا تحقیق چی تیر شوی دی من قبلهم مخی دا دوینا من الجن دا پیریانونا والانس او دا انسانانونا انهم کانو خاسرین یقینا دویها تاوانیان دی یقینا اغوی سو تاوانیان وقال الذین وی آغا کسانا کفرو چی کفر کریں دے لا تسمعو وگ امائک دیں لہذا القرآن دی قرآن تا والغو فیہ او شور کوئی پدی کی لعلکم دید پارا چی تاسو زرور شئی والغو فیہ شور کوي سم مقصد د دې ګڼ اندازونه دي کله چې تفاسیر سره وګوري دوران درس ټوخه شروع کی بناوټي دا ول دا درس رکاول هغه طریقه یا لګي ته مسله د توحید بیانای ا دې مخه ته ناشته او تا مسله د توحید شروع کړه په د بدلېږي خو سویل شینا نو دې دا چې چرچا پیرو ګوري په اخره کې چرته وسپی را په پیتا سمخه تراشه جی تا سمخه وز دا مقصد دغه احترام نه خدا دا بیان ګډوډ ولید دا الکه یار مشر دې کنه یار گیټ کې بده خبره ده اې د خرزویا ستا په دې چل چول ز پويګم وایا ستا په دې چل چول ز پويګم والغو فی اکل ناکل بدی د دوران تقریق دا وس ټول پدې کې راځي چې ټول بده ته مدله چلو والغو فی دی دغه شانتی دا قوالیانیا لارشا و راشا پلان کېو دا ټول پدې کې داخل دي دا ټول نو یا ساتي عزتمندو دا وایمه زمونږ مشرانو کړی دي مونږ ته هغوی هر څه ښودلی دي کله ناکله به ته مسله یا درس به کوې زر به تاله پرچي راکړي چې یاره زمونږ په کلي کې جمعه نه کېږي څنګه چل دی نو د خرزویې د جمعې خبره چې زه وکړم یا به کله ناکله ته مسله د توحید بیانوې څوک به راپاسي یاره جي د دې زیاده ځوانان منځونه نه کوي نو چې لغونې پکې فضیلت بیان کړي کله به یاره جي په دې حاجیانو ډېر سودي راغستی دی په دې حاجیانو لغونې ډنډه نه برابر دی دا اوس ټول چلونه دي ټول شیخ القرآن شیخ غلام حبیب صاحب به وي د پینډۍ شیخ القرآن په حوالې سره الله دې د دواړو قبرونو باندې رحمتونه ولیږي هغه وایي پینډۍ شیخ القرآن به چې لاړ هغه وایي زه به 1 غنټه بیان کوم بیا به د هغې نه وروستو آده غنټه یې موجود یم چې د چا څه قسمه شک و شبهات اعتراضي هغه په هغه آده غنټه کې کوی او که د دې نه مخکې که په دوران تقریر چا تپوس وکړو نو زه به دا ویم چې د باندې توحید بد ولګېده ابا دا قید مخکې نه و دا قید به مخکې نه و او یقینا نن دغه موږ له څه پوله پټۍ نه دي لاندې کړه انس ځمکې وله لاندې کړلي خو خبره د قرآن ده او قرآن سره گویا چې د دوی په نیز باندې قرآن سره وی نحوست راځي اگر چې قولا نه وي خو عملا داسې ظاهري اراشه درشه سره نورانیت پیدا کیږي خدای دې په نیکه واړوه خالص د قرآن سره دشمني کوي غرق شي په بغض کې دومره ووتې چې د قرآن سره دې دشمني راواغسته نو یا ساتئ ځکه یې وایي وقال الذين وی آغا کسانا کفرون چی کفر کریں دے لا تسمعون ماورئی دا قرآن والغو فیہا او شور کوئی پدی کی گنی طریقی دی شیخ القرآن بوی کنا بیما پا پنجپیر دا ڈبی جماعت کما خیلو جماعت کم یو جماعت وی آگے کی ما درس کو یو سو زوانان بناستو
دې خلکو په ما پسې ډېر کوشش وکړو خو هغه ځوانان به هم راتله زه به هم ناستم مشر شیخ القرآن رحمه الله دوی راپسې یو بابا ولګو سپین ږیری بابا او دا بابا خو چې یو ځله میټر ګماو شي نو بیا به د چا پلار پوه کړي بابا تی بابا داسې مولا دی چې هغه پیرانې پیر هم نه وایي ورته وایي کافر خنزیر غصه یې وته دا وی درس مې کو په دې کې بابا خاص په دې درس منځ کې راغی یا خپې اوږدې کړې یاره لویه ځوانه وي هر څه دې راټینګ کړي دي نو دا بعضې بدبخته دي نه مني زه خو پوه شوم چې یاره دا خو دوی په ما پسې لګول دی دوی خو په ما پسې لګول دی وي زه رو رو نیژې کېدم بابا له مې داسې چاپي شروع وکړه رو رو داسې چې د مشر سړي له چاپي کوي که نه لکه مار ته چې بیم ووایي چاپی می بم کوله په میز کې مې به ټک هم کو یاره په بابا قرآن ډېر ښایسته لګي وای بابا باندې قرآن ډېر ښه لګي بابا به دا سر داسې خوځاو بیا هغه ورځ تېره شو په سبا باندې بابا میز له رانغی ځان له ګوټ کې لګیا دی وظیفه کوي ملګر وایي جي بسم الله مې څنګه بسم الله کوم بابا نو بیا خلاص شمه بابا لا راغل بس بچو درالم یو منټ خالي لږ انتظار لږ ونې پاتې ده درالم یا هغه مې هم ځان سره کېنو دوی چې وکته چې یاره مونږ خو دې لېږلی او دې خو لاړ د هغه وسره شو نو دوی له نور څه بند نه ورته یو ګوټ کې بل ګوټ کې بل ګوټ کې کېناسه لګیا شو دا ما ورته وایي ما بچو غم مه کوئ تاسو چې په ما پسې رالېږلی زه په ده باندې تاسو زغلومه وي ما به درس هم کوم یاره شکر دی چې دا بابا په لغونې په غوږونو دروند دی که چېرې بابا په غوږونو دروند نه وی د دوی دا ګناه راوړېدی نو بابا به اوس رسه بابا چې لکه دا کم یو ستاسو په الی آخر وی ورمنډې کړې ټولو شیخ القرآن وی ته ما ته سل انګریزان کینو که ما تېنه شادوګان جوړ نه کړه نو چټاک علم سه دړی عقل پکاري دړی عقل نو الله دې رحم وکړي نو ځکه ایزې وایي لعلکم تعلمون د دې لپاره چې زرور شئ تاسو فلنذیقن الذین پس وبعثکم هغه کسانو ته کفروا چې کفر یې کړی دی عذاب شدیدا عذاب سخت او خامخا بدله به ورکو دوی ته اسوأ الذي څنګه معنا وکړو دا ډېر بد عمل آغا کانو یعملون چې دوی کول دا ډېر بد عمل هغه سو ای شرک هغه سو ای د توحید نه انکار ذالک جزاء دغه سزا ده د دشمنانو د الله یا دویم انداز دغه بدله ده د دشمنانو د الله النار خبر دے مبتدا ولراو باسا هي النار اغا اور دے لهم فیها دویل اپارا پدی کے کور دا ہمیشوالی دے جزاء بدلا دا بما کانو پا سبب دا آغیں کانو چیو دویاں پایتن او زمنگ باندے یجہدون انکار انکا ان کی وقال الذین ابوئی آغا کسانا کفرون چی کفر انکڑے دے ربنا اے ربا زمنگا اخی منگتا کسانا چی گمراہ کری و منگا من الجن دا پیریانونا والانسی دا انسانانونا نجعلهما چی اگرز دوی لرا تخت اقدامنا لاندی دا قدمون زمنگنا چی اقپو دا لاندی کو دمرا بہتا غوصی خوا پا دنیا کی غورتڑیر خواهمی با کولے خو پا آخرت وی اللہ تی خالی منگتاو خواهی چی منگی دا اقپو دا لاندی کو لیکونا دیل اپارا چشی من الاسفلین دا زلیلونا صحیح جی ان الذین بشارت ان الذین یقینا آغا کسانا قالوا چاغویوی ربنا اللہ رب زمنگا اللہ دے ثم استقامو بیا کلکشو پدی باندے بیا کلکشو ثم استقاموی راوڑ
او یا ساته علماء وی دا ثم راوړ اشاره ده ستا دا کلکیده نه دی آخر وخت پورې دا ډیر ګران کار دی ډیر ګران دا ډیر ګران کار دی او یقینا استقامت وی ستا استقامت ستا وی نو یا ساتا ابو بکر صدیق سے ابن چاہتا پوسو کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ استقامت ستوئی اغور تویناو کلا چی استقامت دیتوئی اے چی بیا آخوا دیخوا نور معبودانو باندی بیا دا غا نظر نہیں فقط پا یو اللہ باندی نظری بیا آخوا دیخوا ثم لا یلتفتو لم یلتفتو الى الہ غیرہو بیا آخوا دیخوا نگوری حضرت عمر سے ابن چاہتا پوسو کو استقامت ستا ہوئی وی استقامت وی دامانا چی بیا دا لنبڑی پشانتی آخوا دیخوا ٹھوپونا نوئی عثمان غنی سے ابن چاہتا پوسو کو استقامت ستا ہوئی اگوی استقامت ویلے کی گی چی پا اخپل عمل کے اخلاص پیدا کول للہ خاص دا یو اللہ دا پارا حضرت علی سے ابن چاہتا پوسو کو چی استقامت ستا ہوئی اگر استقامت دا دے چی ثم اد الفرائض چی بیا فرائض ادا کئی استقامت دا دے چی بیا تفاسیر تلال شی نو تفاسیر هر یو خپل شان او د شوکت او د ذوق او د شوق مطابق بیا استقامت غنی خبرې کړې دي نو زکای دی وای ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه راضي پدوی باندې ملائکه الله تخافوا وی ورتا چې مېر گئے ولا تحزنوا او مغم جن کې گئے وابشروا بالجنه او زیر واخلې په جنت باندې التي اغا كنتم توعدون چی تاسو سرا وعدہ کرے شوی وان میرے گئے بیا ورتوی نانو اولیاؤکم منگا دوستان ساسو فی الحیات الدنیا پا جوند دنیا کی وفی الاخرہ او پا آخرت کی ولکم تاسو دا پارا فی آپدی کی ما تشتہی آغا بوی چی غواری انفسوکم نفسون آستاسو زن آستاسو ولکم ستاسو لپارا فیہا پدی کی آغا سبویہا چی غوال تاسو پا جبو چی زردی سغواری اغبو مئی پا جبا چی سغواری اغبو مئی او دا میل مستیادا چاہدا ہوئے وی نزول میل مستیادا من غفور الرحیم دا بخون کی او دا محروبان ذاتنا دا بخون کی او دا محروبان ذاتنا ومن احسن قولا انشاءاللہ کاللہ جون را کڑی جمعی پرس زکا چی سبا جمعرات تے زمان سرکاری چھوٹی دا نو جمعی پرس با انشاءاللہ صورت تکمیل تو رسو سرمنی ددوی غوگونا ددوی چی پا مای داوری دی داوری دی داوری دالی دل کری دی دا کتا نو سرمنی دا چی دا لازمی خبر ہے کہ سرمن پا دی کی دا غرازی کی چی یرا دیزی تا تگ را تک شو دا سرمن دی تمام سرم دا با گویا شی دا اللہ پا حکم باندی او دا با گواہی ورکی او یقیناً دی مشرکینو بدا عادتو علماء کرام ہوئی دو بچی سور تری سکول نو چلہ کو نرانا براتلی اللہ اللہ دا محمد خودے گوری اگر رانا ببندہ کو اس خیر خیریت تی نگوری صحیح دے جی نو دوی اکثر چی سڑے گناہ کی نو دا خپل دا غوگونو دا لاسونو دا خپو دا سترگو دا سرمنو نا بالکل بے غمی گا نا چی یار دا خدا سی زما دی زما خلاف بسنگ گوئیو کی خدا با اللہ گویا کی او د دې تفصیل من کړو که تاسو ته یادی سورت نور کې په سورت یاسین کې هم دغه شانتي گواہی تیر شوی او سورت نور کې هم تیر شوی
کور د همیشوالي. الله رب العزت زمونږ دا درس په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. بالخصوص زما د مور او پلار لپاره، زمونږ د نیا نیکونو لپاره او د تمام اساتذه کرامو د شیوخو لپاره، د تمام اهل حق علماو لپاره، طلباو لپاره، طالباتو لپاره الله رب العزت ذریعہ د نجات، ذریعہ د خلاصۍ، ذریعہ د بخاني وګرځي. او چې څومره مسلمانان د دنیا نه رخصت شوي دي الله یې د ټولو بخښنه وکړي. خاص کر بیا زمونږ غرور شو، دغه شانتي محتمیم صاحب شو، دغه شانتي د ګل بهي دی واره شو، دغه شانتي زمونږ نور چای دی ناستي مشران، دوی کې به د چا والد صاحب، د چا د اولاد یا د چا رور یا مور، دا به وفات شوي د هر یو چې نوم اخلو نو بیا به خبره اوږده شي. خو الله ته ټول معلوم دي. الله یې د ټولو بخښنه وکړي، الله یې د ټولو درجات بلند کړي، الله یې د ټولو کورنو له د زړه صبر ورکړي. او چې څومره بیماره دي الله دې ټول له شفای کامله او صحت کامله ورکړي. بیا خاص کر زمونږ هغه ښایسته عالم مولانا شفیق الرحمن صاحب اسنځی ګړی والا، هغه لپاره دعا کوئ چې الله دې له شفای کامله صحت کامله ورکړي. دغه شانتي زمونږ مصطفی مولوي صاحب دی، د هغه لپاره دعا کوئ چې الله دې ورته د اسانۍ معامله وکړي اور الله دې اوسره د رحم معامله وکړي اور الله دې له د اپریشن کامیابه کړي اور الله دې له شفای کامله او صحت کامله ورکړي. دغه شانتي نور چې څومره بیمار دي الله دې ټول له شفای کامله او صحت کامله ورکړي. او چې څومره پریشان دي الله دې ټولو پریشانی په خوشحالو باندې بدله کړي اور الله دې زموږ د ټولو ګناهونه معاف کړي. الله دې زموږ د ټولو خاتمه په ایمان نصیب کړي. او خاص کر په وخت په ځن کدن دا ښایسته کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله الله دې زموږ په جو باندې جاری او ساری وساتي. واخر دعوانا